अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو پروګرام میډل ایست فورم سره تاسو قربا جمیل اقبال تاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې پروګرام کې زموږ کوشش وی چې تاسو ته د ټولې هفته مختلف مهم خبرونه مهم ریپورتونه غو تاسو ته وړاندې کو. متحده عرب امارات UAE دلته کې په لکونو تعداد کې پاکستانیان ژوند کوي او نړیوال خارونه دي نړیوال ملکونه دي مختلف ټورست دلته کې راځي په نړیوال کچ باندې مختلف ایونټس کیږي مختلف سیمینار ورکشاپس کیږي او په لکونو تعداد کې پاکستانیان د غي مختلف سیاسي سماجی ګوندونه دي د غي مختلف ایونټس کیږي د پاکستان امبیسي پاکستان کونسلیټ د غي مختلف ایونټس کیږي د پاکستان اسوسییشن چې کوم ایونټس زموږ کوشش وی چې ټول هفته غو ریپورتونه خبرونه تاسو ته په خپل میډل ایست فورم کې وړاندې کو. ګرانو کتونکو موږ سره نن پروګرام کې 15 ریپورتونه دي. اولنی ریپورت آیډیکس 15 ورځنی ایونټ کوم ایگزیبیشن او انټرنیشنل ډیفنس ایگزیبیشن په ابوظبي کې د 21 نه تر 25 فبروري پورې سرته ورسېده. په دې کې د پاکستان نمائندګي د دفاعي پیداوار وزیر محترمه زبیده جلال کوله. نو هغه ریپورت ته موږ سره دویم ریپورت د پولیو مرض د مخنیوي لپاره د UAE پاکستان اسسټنټ پروګرام د لاندې په 13 کالو کې 86 میلیون ماشومانو ته ویکسین ورکړی شو. دغه ریپورت ته موږ سره دبئی وخت په وخت د مختلف ایجادات او مختلف ریکارډز په خپل نوم کوي. نو 13 ورځ یو نوی ریکارډ چې په دبئی ایرپورټ کې سمارټ ټریول سیستم اجرا شو چې هلته کې اوس دبئی ایرپورټ نه چې څوک ټریول کوي هغه ته به د پاسپورټ ضرورت نه وي بلکې دغه مخ چې کوم دی هغه پاسپورټ وي. نو دا یو دریم خبر دی. موږ سره سلورم ریپورت زمونږ ګلف فود ایگزیبیشن چې دا هر کال په دبئی کې کیږي د 26 ایډیشن د نړۍ 2.5 د فود تجارت سره چې کومې کمپنۍ دي هغه په دې کې برخه اخیستې وه. شپېته پاکستاني کمپنۍ پکې هم وې. په دې موقع باندې احمد امجد علي کونسل جنرال پاکستان چې هم د پاکستاني چې کوم پویلین د هغې دوره کړې وه. دغه ریپورټ ته موږ سره زموږ د ننني پروګرام 15 او اخرنی ریپورټ هایر ایجوکیشن اعلی تعلیم د پاکستانیانو د مسافر پاکستانیانو دپاره دلته کې متحده عرب امارات چې کوم شي د هغې دپاره یو ډیر غټ خوب وي یره وي ولې چې د اعلی تعلیم مواقع نشته. نو په دې سلسله کې د سرحد د یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي او د پاکستان کونسلیټ په یو MOU باندې دستخط وشو چې د هغې په برکت په هغې په شپږ سبجیکټس کې مختلف پاکستانی سټوډنټس د سکالرشپ ورکوي. نو هغه ریپورټ ته موږ سره خو زه خپل اولنی ریپورټ طرف ته چې انټرنیشنل ډیفنس ایگزیبیشن د 21 فروری نه د 25 فروری پورې په ابوظبي کې شوی. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. हर एक्सीलेंसी जुबैदा जलाल वज़ीर दिफाई पैदावार पाकिस्तान आईडेक्स 2021 आलमी डिफेंस नुमाइश अबूज़ाबी के शिरकत कोलुला द मुतहदा अरब इमारात दौरा उकड़ा. आईडेक्स नुमाइश 21 फरवरी ना 25 फरवरी 2021 पोरे अबूज़ाबी के मुनक्किद शवे ओ. दिफाई पैदावार वजीर नुमाइश की मौजूद द पाकिस्तान पवेलियन हम दौरा उकड़ा. जुबैदा जलाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ऑफ द UAE मोहम्मद अहमद अल बावर्दी सरा मुलाकात उको. पदी मौका बांधे मुतहदा अरब इमारात और पाकिस्तान आला हुक्काम जानिबना दो तरफा ताउन मजबूत कोलो बांधे इत्तेफाक उकड़ेशो. जी ګرانو کتونکو آیډیکس انټرنیشنل ډیفنس ایگزیبیشن دا ریپورټ تاسو وکړو چې د 21 فبروري نه د 25 فبروري پورې 15 ورځې ایونټ
په ابوظبي کې د انعقاد شو د پاکستان نمائندګي پکې دفاع د دفاعي پیداوار وفاقي وزیر محترمه زبیده جلال کوله. دې کې ډېر زیات خلک د نړۍ مختلف چې کوم دغه د ډیفنس پیداوار دی چې هغوی په دې کې خپل پروډکټس چې کوم دي د ډیفنس حوالې سره نو هغه ډسپلی کړي او زبیده جلال او د یو ای د دفاع وزیر مملکت هیز ایکسلنسی محمد احمد الباوردی هم په دې موقع باندې ملاقات وکړو او په د دواړو ملکونو په منځ کې د دفاع په حوالې سره باهمي تعاون نور مضبوطولو هم اعاده وکړه. ګرانو کتونکو زه خپل دویم ریپورټ طرف ته کوم کې چې د پولیو د مخنیوي دپاره په ټوله نړۍ کې مختلف کوششونه کیږي. د یو ای پاکستان اسسټنټ پروګرام د کوم مشري چې هز هاینس شیخ محمد بن زاید النهیان ولی عهد دبئی کوي او د دې پروګرام تحت 86 میلیون ماشومانو ته ویکسین ورکړی شو. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. پاکستان کې روان د اوو کالو متحده عرب اماراتو پولیو مهم UAE پاکستان اسسټنس پروګرام د 1500 پولیو ویکسین 86 ارب ماشومانو ته ویکسینیټ کړل. هز هاینس شیخ محمد بن زاید النهیان شروع کولو دا مهم په دنیا کې د پولیو خاتمه عالمی کوششونو کې یو اهمه حصہ ده. 2014 نه شروع دا مهم ډیر په اهمیت سره متحده عرب اماراتو په پاکستان کې کامیابی سره و چلولو. تاهم په دې مهم چلیدو کې د پاکستان زیاتر خطو ته رسیدل خطرناک او مشکل وو. په دې مهم کې 94 علاقې شاملې وي. 34 علاقې د خیبر پختونخوا دي، 33 د بلوچستان، 24 د سندھ صوبې او 3 د پنجاب علاقې شامل دي. په مهم کې 1,03,000 نه زیاتو ډاکټرانو او ویکسینیشن ټیمانو سره 82,000 سکیورټي اهلکارو حصہ واغشتا. UAE پاکستان اسسټنس پروګرام ډایریکټر عبدالله خلیفه الغفلی وویل چې په اوو کالو کې 1500 میلیون نه زیاتو ویکسینز خوراک فراهم کول د مهم کامیابی ده او د متحده عرب اماراتو انسانی همدردی اقداماتو کې یو اهم قدم دی. جی ګرانو کتونکو ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره کوششونه روان دي. د UAE پاکستان اسسټنټ پروګرام دا هم د نړیوال چې کوم کوششونه دي د پولیو د ختمولو لپاره د هغې د لاندې د هغې یوه برخه ده چې د کوم مشري هز هاینس شیخ محمد بن زاید النهیان ولی عهد دبئی کې د یو ای پاکستان اسسټنټ پروګرام د لاندې په تیرو اوو کالو کې پاکستان کې 86 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شو او هر وخت په هر مصیبتونو کې په هر تکلیفونو کې متحده عرب امارات د پاکستان همیشه ملاتړ او امداد کړی دی. نو د پولیو د ختمولو لپاره هم چې د متحده عرب امارات کوم کوششونه دي کوم امداد دی پاکستان سره د دې هم په حیثیت پاکستانی په حیثیت یو د پاکستان شهري موږ د ډېره مننه کوو. ګرانو کتونکو زه خپل دریم ریپورټ طرف ته چې د سمارټ ټریول سیسټم اجرا شوه د 22 فبروري نه په دبئی ایرپورټ کې او د دې تحت چې کوم دی اوس چې سو دبئی ایرپورټ کې تاسو ټریول کوئ نو د پاسپورټ ضرورت په نه وي بلکې ستاسو مخ هغه ستاسو پاسپورټ وي او ټچ فری امیګریشن نه تاسو پاس کیږئ. نو دبئی همیشه مختلف اچیومنټس مختلف ریکارډس په خپل نوم کړي دي. دا هم یو ډېره غټه خوشحالۍ خبره ده. راځئ چې وګورو دا ریپورټ. متحده عرب امارات کې ټچ فری فلائنگ باقاعدہ طور باندې آغاز وشو. دبئی ہوائی اڈے کې سمارٹ ٹریول سسٹم تشکیل شو. اوس به مسافر شناختی دستاویزاتو نه بغیر سفر کولو قابل وي. دبئی انټرنیشنل ایئرپورټ کې موجود کانټیکټ لیس بایومیټرک پاتھ وے د جدید ټیکنالوجي یو بله تحفه ده. 22 فروری 2021 باندې دبئی ایئرپورټ کې د دې سسٹم جنرل ډایریکټریټ آف ریزیڈنس اینڈ فورن افیئرز باقاعدہ افتتاح وکړه. په دې سیستم کې 122 سمارټ گیټس په مخ او آیرس ټیکنالوژي باندې کار کوي. د جدید ټیکنالوژي استعمال کولو لا او بایومیټرک رجسټریشن لا کم نه کم عمر 17 کال دی. د دې سہولت سره مسافر ته په هوایی اډه کې بهتر تجربه موقع ملوي.
जी ګرانو کتونکو د سمارټ ټریول سیستم د اجرا د ریپورت تاسو وکړو دوبۍ همیشه یو ځانګړی مقام لري او دغه وجه ده چې میلیونز اف ټورست چې کوم دی هر کال دوبۍ ته وزټ کوي د دوی که مونږه سیکیورټي وګورو دلته کې سیفټي وګورو نړۍ چې کوم ترقي یافته ملکونه دي نو هغوی سره دی بالکل اوږه په اوږه دي دا هم یو تازه خبر دی یو تازه اچیومنټ دی یو تازه ریکارډ دی چې په دوبۍ ایرپورټ کې د 22 فبروري نه ټچ فری انټری چې کوم ده ستا به ټچ فری امیګریشن کیږي ستا د پاسپورټ ستاسو د ټریولرز چې کوم دي د هغوی مخ به د هغوی پاسپورټ وي هغه به سکین کیږي او دوی به ترو کیږي خپل پاسپورټ یا ستا ډاکومنټس ورکولو به په دوبۍ ایرپورټ کې ضرورت نه وي ګرانو کتونکو زه خپل څلورم ریپورټ طرف ته چې کوم ګلف فوډ ایگزیبیشن هر کال په دوبۍ کې کیږي د تیرو شپږویشتو کالو نه د 26 ایډیشن کې 2500 د اف ام جی سی د فوډ د تجارت سره چې کوم ریلیټډ کمپنۍ دي ای په دې کې برخه اخیستې وه شپېته پکې تقریبا پاکستانی کمپنۍ راځي چې وګورو دا ریپورټ तेरह रोज काउंसिल जनरल हिज एक्सीलेंसी अहमद अमजद अली पर दुबई के मुनक्किद गल्फ फूड फेस्टिवल 2021 दौरा उकड़ा पदी इवेंट के द्वनीम जरा कंपनियानो शिरकत उको और द पाकिस्तान न शपीत कंपनियानो गडूनु को पदी मौका काउंसिल जनरल द कोविड-19 हालातों के दास कारोबारी मेले मुनक्किद कोलुता यो खुश आइन खबरा उगणला और द मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत दे काविश तय काबिल तारीफ इकदाम उगणो द दे ख्यालात व इजहार काउंसिल जनरल गल्फ फूड फेस्टिवल के मौजूद पाकिस्तान पवेलियन इफ्तिताह की ओको द गल्फ फूड मेला 21 फरवरी न 25 फरवरी 2021 बांदे कामयाबे सरा सरता उरा सेदा د دې فیسټیول سره د متحده عرب اماراتو او د پاکستان ترمنځ تجارتی تعلقات نور هم مضبوط کیدی شي نمائش کې راغلي خلکو کووډ-19 سیفټي پروتوکول نه د اطمینان اظهار وکړو جی ګرانو کتونکو د ګلف فوډ ایگزیبیشن 26 ایډیشن چې کوم د 21 فبروري نه 25 فبروري پورې په دلته کې په دوبۍ کې انعقاد وشو د تیرو شپږویشتو کالونو دا انعقاد کیږي او د فوډ انډسټري سره تعلق لرونکي د نړۍ مختلف چې کوم کمپنیز دي هغوی په دې کې برخه اخلي خپل پروډکټس چې کوم دی هغه ډسپلی کوي او مختلف د نړۍ خلک دلته کې راځي او دلته کې د خپل بزنس میټینګز خصوصا د فوډ انډسټري چې ګلف فوډ ایگزیبیشن د فوډ انډسټري سره 2500 کمپنیز په دې ایگزیبیشن کې خپل سټالز راغولي او خپل پروډکټ ډسپلی کړي او د پاکستان هم شپېتو کمپنو په دې کې خپل پروډکټس ډسپلی کړي او خپل سټالز لګولي او د پاکستان کونسل جنرال دوبۍ هز ایکسلنسی احمد امجد علي هم د ګلف فوډ ایگزیبیشن دوره وکړه د پاکستان پویلین دوره وکړه او د خوشحالۍ خبره دا ده چې دلته کې کوم راتلونکي خلک وو نو هغوی د پاکستاني پروډکټ کې هم ډېره دلچسپي ظاهره کړه ګرانو کتونکو زه خپل اخري او پنځم ریپورټ طرف ته چې دلته اعلی تعلیم د پردیس کې خصوصا چې کوم پاکستانیان دي د هغوی ډېر غټ خوب وي د خپلو بچو دپاره د هغوی دپاره خوشحالۍ خبره ده چې تېره ورځ د سرحد یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي راسل خیمه او د پاکستان کونسلیټ دوبۍ په منځ کې په یو ایم او یو باندې دستخط وشوې راځئ چې وګورو دا ریپورټ काउंसिल जनरल पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी अहमद अमजद अली 13 रोज पाकिस्तान काउंसलेट के सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रासल खेमा सरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बांधे दस्तखतों को पदे मौका काउंसिल जनरल उएचे मुत्तहिदा अरब इमारातों के पाकिस्तानी तलबा व तालिबात ला तालीम तरसाई पा आसाना और अरजान कोल द काउंसलेट अवलिन तरजीहातों के राजी अगुई मजीद उवेचे काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब इमारातों के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सरे तालिब इल्मानुला
वज़ाइफ फराम कोलो मुआहदे ता रसेदो मुस्तकिल कोशिश कई। सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पदे कोशिश के यो मजबत कदम दे। मुआहदे मुताबिक दुबई और शुमाली अमारात के पाकिस्तानी स्कूलों तलबा व असातिज़ा सालाना तालीम आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, IT और बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस के 100% ट्यूशन फीसूनो बांधे पक स्कॉलरशिप्स पेश करल। दुआनो फरीकानो पाकिस्तान सरे मुत्तहिदा अरब इमारातों के तालीम, लोबा और सकाफती सरगर्मियानों ला फ़रोग़ वरकोलो अहमियत बांधे इत्तेफाकों को। जी ګرانو کتونکو دا रिपोर्ट تاسو وکړه څنګه چې تاسو ته موږ د रिपोर्ट نه مخکې وایي چې اعلی تعلیم دلته چې کوم په متحده عرب امارات کې په پردیس کې کم پیرنټس دي د هغوی دپاره یو ډېر غټ د کنسرن خبره وي ډېر غټ خوب وي چې د هغوی بچي دي معیاري او ارزان تعلیم ترلاسه کړي. نو سرحد یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي دا یو غټه خوشخبري ده چې د پاکستان کونسلیټ دوبۍ او سرحد یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي ترمنځ په یو MOU باندې دستخط شوی دی. MOU د لاندې بس سرحد د یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي هر کال شپږ پاکستانیانو قابل طالب علمانو ته په مختلف سبجیکټس کې سکالرشپس ورکوي چې 100% د ټیوشن فی به چې کوم دی نو د هغوی معافي. نو بالکل دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. او دلته کې چې کوم قابل زمونږ سټوډنټان دي پاکستانیان هغوی دلته کې سکول مکمل کړی دی او د یونیورسټۍ دپاره خپل وطن ته سوچ کوي. نو خامخا سرحد یونیورسټي ته هم تللی شي او دا چې کوم دی سکالرشپس اناونس کړي دي نو دې نه فایده اخیستی شوي. ګرانو کتونکو زمونږ نننی خلیج میډل ایسټ فورم چې په دې کې تاسو 5 ریپورټونه وکړه. زمونږ اولنی ریپورټ آیډیکس इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन چې په 21 फरवरी نه تر 25 फरवरी پورې په ابوظبي کې شو. د پاکستان د دفاعي پیداوار وفاقي منسٹر زبیده جلال په دې کې ګډون کړو. زموږ دویم ریپورټ تاسو کتل چې کوم د پولیو مرض د پاره د پولیو مرض د ختمولو لپاره د یو پاکستان اسسټنټس پروګرام تحت چې کوم د 13 کالو کې 80 ملیون ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شو. زموږ دریم ریپورټ سمارټ ټریول سیسټم په دوبۍ ایرپورټ کې اوس چې ټریول کوئ نو تاسو ته د پاسپورټ ضرورت نه وي بلکې ستاسو مخ چې کوم دی هغه ستاسو پاسپورټ دی هغه سکین کیږي او تاسو به ټچ فری امیګریشن کراس کوئ. زموږ څلورم ریپورټ ګلف فوډ ایگزیبیشن چې د 21 فروری نه تر 25 فروری پورې په دوبۍ کې د هغې انعقاد شو. د نړۍ 2.5 کپنو په دې کې برخه اخیستې وه او د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې کې 80 پاکستانو کپنو هم برخه اخیستې وه. هیز ایکسلنسي احمد امجد علي کونسل جنرل پاکستان دوبۍ د پاکستانی پویلین د ګلف فوډ ایگزیبیشن وزټ وکړو. زموږ اخري او 5م ریپورټ د سرحد یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي او پاکستان کونسلیټ دوبۍ په منځ کې په یو MOU باندې ساین وشو چې د دې تحت په سرحد د یونیورسټي اف ساینس اینډ ټیکنالوژي په شپږ سبجیکټس کې مختلف سټوډنټس ته پاکستانی سټوډنټس ته سکالرشپس ورکوي چې د هغوی 100% ټیوشن فی به معاف وي. ګرانو کتونکو دا زموږ د نننی ورځې میډل ایسټ فورم په دې کې تاسو 5 ریپورټونه وکړو. هیله لرو چې د دې پروګرام نه به تاسو ښه معلومات ترلاسه کړي. تر راتلونکي میډل ایسټ فورم پورې خپل قربا جمیل اقبال ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.